الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बाहर बिठाए हैं लोग आपने आगे भी आ सकते थे एक साथ बन सकती है लोग आगे आ जाएं पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह की मसाजिद तो वही आबाद करता है जो अल्लाह पर ईमान लाए چې د خدای پاک جماعتونه هم هغه آبادوي چې چا په خدای او په آخرت ایمان راوړی وي، ښایسته منځونه کوي، زکات ورکوي او د خدای پاک نه علاوه د چا ویره نه لري. ډېر زر به عمده خلک کامیاب کړي شي. الحمدلله چې نن خدای پاک مونږ له په آیرلینډ کې د جماعت احمدیه په وړومبي جماعت کې د جمعې د لمونځ توفیق راکړو. خدای پاک دې د دې جماعت تعمیر په هر لحاظ په برکت کړي. جماعت خدا ورو کې شان دی، خدا د دې خبرې غږ دی چې اوس به د مسیحي محمدي منونکي په ورځ کې 15 ځل دلته نه د خدای پاک د وحدانیت اعلان کوي او دلته به حاضرېږي او 15 وخته به د خدای پاک عبادت کوي. له دې جماعته به دا आवाज راوچتېږي چې جماعتونه خو هغه ځایونه وي چې چېرته د خدای او د بندګانو حقونه پوره کېږي، د فتنې او د فساد مرکزونه نه وي. دا جماعتونه خو د هغه خدای پاک عبادت لپاره جوړېږي چې رب العالمین دی. هغه د ټولو زمانو انسانانو لپاره د خپل ربوبیت اظهار کړی دی. په ماضي کې هم د هر قام مادي او روحاني طریقې لپاره خپل ربوبیت څرګند کړی دی او نن هم دنیا له د خپل د ربوبیت فیض ورکوي او همیشه به د هغه بخښنې او فیضونه همداسې دنیا کې جاری به وي. د هغه ربوبیت چېرته د یو خاص قام لپاره مخصوص نه دی، بلکې د واړو جهانونو او د واړو مخلوقاتو لپاره دی. نو په دې لحاظ د مسیحي محمدي د منونکو جماعتونه د دې خبرې اعلان لپاره دي چې که د خدای پاک د ربوبیت ادراک کول غواړي نو دا هم د مسیح محمدي په جماعت کې په شاملېدو ترلاسه کېدی شي. دا جماعتونه مونږ دغه اعلان لپاره جوړو چې د دنیا فسادونه ختمولو لپاره د اسلام په دغه ښکلی تعلیم غور وکړي چې د مینې، د محبت، د سولې او د امن پیغام ورکړي. دا جماعتونه د اعلان لپاره دي چې دنیا د مینې، د محبت او د ورورولۍ اجت لري، د جنګ جګړو د تورې او د توپ نه. دا جماعتونه چې موږ جوړو دا د دې خبره اعلان کوي چې دلته چې کم خلک راځي د هغوی زړونه د هر قسمه ظلم او د حقونو د غصب کولو د خیالاتو نه پاک دي. دا زموږ جماعتونه د دې خبرې نښه او د دې خیال مرکزونه دي چې دلته راتلونکي خلک د نورو خلکو د حقونو لپاره هر قسمه قرباني ورکوي او د دغو حقونو پوره کولو په لړ کې که یو خوا د دوی زړونه د خپلو لپاره د رحم د جذبو نه ډک دي،
इंसाफ के तकाजे पर نو بل خوا د دشمنانو دشمنی هم नहीं रोकती। دوی د انصاف تقاضې پوره کولو نه ودرولې نشي. ये इस बात का ऐलान है कि دا جماعتونه چې موږ جوړو نو دا د دې خبره اعلان وي چې د مذهبي ازادۍ د ټولو نه لوی بیرغوال اسلام دی हर एक के लिए खुले हैं। او د دې اظهار لپاره जो एक खुदा زموږ د جماعتونو دروازې هر چا لپاره پرانیستې دي. कोई रोक नहीं। هر تن چې د یو خدای عبادت کوي नजर इसके कि वो هغه په جماعت کې عبادت نه څوک درولې نشي. دې نه قطع نظر چې هغه مسلمان دی او که مسلم دی. अहमदी इस बात का ऐलान زموږ جماعتونه او هر احمدي چې دلته راځي د دې خبره اعلان کوي چې د قرآن د تعلیم مطابق هر حقیقي مسلمان मज़हब की इबादतगाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी है और د ټولو مذهبونو د जिम्मेदारी का अदा करना عبادتګاهانو د حفاظت ذمہواری لري जितना अपनी मस्जिद की हिफाजत। او دا د هغه فرض دی हमारी मसाजिद हमें इस तरह او دغه ذمہواری پوره کول هغه لپاره هم داسې ضروري ده لکه څنګه چې د خپل د جماعت حفاظت کول. زموږ جماعتونه زموږ پام دې طرف ته ګرځوي چې د ملک سره وفاداري هم د یو مؤمن د ایمان برخه وي. یو مؤمن تر هغه مؤمن نشي کېدی تر څو چې د خپل د ملک او د قام وفادار نه وي. نو بشمیره داسې خبرې دي چې جماعتونو سره په حقیقي رنګ تړون لرونکي نه دا تقاضا کوي چې د جماعت حق هغه وخت پوره کېږي چې کله د خدای او د بندګانو حقونه هم په صحیح رنګ کې پوره کړی شي. बातें करने का हुक्म हमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिया है। د دغه ټولو خبرو حکم موږ له हमें हमारे خدای پاک په قرآن شریف کې راکړی دی او د دغه ټولو کارونو کولو طرف ته زموږ और अपने अमल آقا او متا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بار بار زموږ پام ګرځولی دی او په خپل عمل او په خپل اسوه هغوی د خدای پاک او د بندګانو حقونه پوره کړي دي. सलामती د انسانیت د ګارو قیام او مینه امن او سلامتی قائمولو لپاره هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل तारीख गवाह نمونه وړاندې کړي وي او دا صرف د خولي خبرې نه دي بلکې تاریخ گواهی ورکوي چې په یوه موقع هغوی عیسایانو له د هغوی د عبادت په وخت کې په خپل جومات یعنی په مسجد نبوي کې د عبادت اجازت ورکړې وه को इस जमाने में हमें او دا د اسلام هغه حقیقي تعلیم دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حقیقي غلام او رښتونی عاشق موږ له की इस्लामी तालीम और अमल है। په خپل ځان د لاګو کولو حکم راکړی دی. عمده هغه حقیقي اسلامي تعلیم او عمل دی और फैलाने का چې دا یو څو مثالونه مې وړاندې کړل چې د دې زمانې امام مسیح موعود او مهدي موعود یې موږ له د کولو او د خپرولو حکم راکړی دی او توقع یې لرلې ده او دا یې فرمایلی دي چې سره د دغه سوچ چې تاسو چېرته काम के तारुफ جماعتونه جوړوئ नए रास्ते खुद نو د اسلام د پیژندنې او د تبلیغ نوې لارې به موارد شي. इसकी खूबसूरत خلک به د اسلام طرف ته پام وکړي او د دې ښکلې تعلیم به बढ़ती चली जाएगी। هغوی ځان طرف ته راکاږي यही मकसद है जिसके लिए او داسې ستاسو شمېر به هم مدام زیاتېږي. और हम बनाते हैं। نو همدا مقصد دی چې ور لپاره پکار ده چې موږ جماعتونه جوړ کړو او موږ جوړوو هم. ये देखकर او همدغه تعلیم دی چې دنیا یې د हमारी तरफ मुतवज्जे होती है। میډیا په ذریعه ګوري एक आम او आदमी ترې خبرېږي बड़े बड़े लीडर او بیا زموږ طرف ته د دنیا پام جوړېږي. कि एक तरफ तो د یو عام تن نه واخله تر لوی نه لوی لیډر او سیاستدان پورې چې کله دا ګوري چې یو طرف ته خو شدت پسند ډلې دي कत्ल वारत چې په جنګ جګړو سر دي او خلک وژني एक जमात है او بل طرف ته دا یو جماعت دی چې د مینې د محبت د صلح او د امن لپاره کوشش کوي. एक तरफ तो ऐसे नाम नहाद मुसलमानों की मसाजिद हैं जिनसे अल्लाह ताला یعنی یو طرف ته خو تش د نامې د مسلمانانو هغه جماعتونه دي چې پکې د خدای او د رسول په نامه کنځلې भरे हुए जज्बात के इजहार بدرد او د غلاظتونو نه د ډکو جذباتو څرګندونه کیږي او بل طرف ته
زمونږ جماعتونه دي چې چېرته د امن چې چېرته صرف د امن او د صلح خبرې کېږي او مینه ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه نارې پورته کېږي. نو یقینا دا خبرې د خلکو پام ځان طرف ته راکاږي، خلکو کې تجسس پیدا شي چې دا د دو قسمو مسلمانانو کې دا دومره فرق ولې دی او د دغه تجسس په وجه د نن سبا جدید میډیا انټرنیټ وغیرہ په ذریعه د جماعت احمدیه باره کې د معلوماتو ترلاسه کولو طرف ته د خلکو پام جوړ شي. هغه بله ورځ د ډبلن پارلیمان ته تللی وم او یو څو ممبرانو سره مې هم ملاقات وشو. په هغوی کې یو ممبر وویل چې د امن او د انساني اقدار قایمولو کم کوششونه چې جماعت احمدیه کوي نو دا په نورو مسلمانانو کې ماته نه ښکاري او دا معلومات د جماعت جبري مشاهدې نه پس ما راغونډ کړی دی. او بیا دا مو ویل چې دغه معلومات ترلاسه کولو نه پس زه اوس دا خواهش لرم چې جماعت احمدیه د زر تر زره په ډبلن کې هم جماعت جوړ کړي چې د امن او د اعلی قدرونو دا پیغام دی زما په دې ښار کې هم خور شي. نو داسې خدای پاک دنیا ته دا وایي چې صرف د تصویر یو اړخ کتو نه پس د اسلام باره کې غلطه رائے مه جوړوئ بلکې د تصویر بل اړخ چې حقیقي اړخ دی هغه مو ګورئ چې نن یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رښتوني غلام جماعت وړاندې کوي. موږ د صرف په دې خبره نه دي خوشاله دل پکار چې موږ بس دلته جماعت جوړ کو د MTA په ذریعه دنیا زموږ د جماعت هم لیدو او تاسو هم دنیا ته دا ویلو قابل شوي چې موږ یو جماعت لرو یو بل د سوره په مقام له هم وشي انشاءالله چې پکې به تعلیم یافته طبقه هم ستاسو د جماعت وګوري او یا کېدای شي چې د دې د ښایست تعریف هم وکړي داسې تعریفونه وکېدای شي چې شروع شوي هم وي او شاید چې مختلف وختونو کې مختلف خلک د دې ښار او د ښار نه بهر هم د دې جماعت سیل راشي او تاسو به خوشحاله شئ چې دومره خلکو یا دومره ګروپونو دوره وکړه او بس دا وګڼئ چې موږ ته زموږ مقصد ترلاسه شو. خو داسې نه ده لکه څنګه چې ما وویل چې نورې ډېرې داسې خبرې وي چې اعلان یې د جماعت د قیام اعلان سره کېږي. په کار ده چې دا ټولې خبرې د تاسو له یوه لویه ذمهواري ورکړي. دلته اوسېدونکي هر احمدي له په کار ده چې دې طرف ته د پام وکړي چې دا ذمهواري به څنګه پوره کوي. لکه څنګه چې ما وویل چې د جماعت کردار څه او زموږ جماعتونه څه اعلان کوي، څنګه به موږ حقوق الله پوره کوو او حقوق العباد هم. که دغه حقونه پوره کولو طرف ته موږ پام نه لرو نو زموږ دعوې هیڅ حیثیت نه لري. زموږ نارې او زموږ اعلانونه بیا دنیا له صرف دوکه ورکولو لپاره وي. صرف په خبرو او په پراپګنډا موږ د دنیا خلک خو به خوشاله وو، خو زموږ د ژوند چې کوم مقصد دی یعنی خدای پاک راضي کول او د هغه د رضا مطابق خپل عمل جوړول د هغې طرف به زموږ پام نه وي. شروع کې چې ما د کم آیت تلاوت وکړو په هغې کې د هغو خلکو خصوصیات بیان شوي دي چې د خدای پاک جماعتونه آباد دی. د دغه آیت وسط د خانه کعبې نه واخله تر هر هغه جماعت پورې خورېږي چې هغه خصوصیات لرونکي خلک یې آبادوي چې د کومو ذکر په دغه آیت کې شوی دی. یعنی څوک چې ایمان لري په هغو مؤمنانو کې شامل وي چې د ایمان معیار خدای پاک په یو ځای کې داسې بیان کړی دی چې اشد حبا لله، یعنی مؤمنان د ټولو نه زیاته مینه خدای پاک لپاره لري، بل یو دنیاوي محبت هم په هغوی نه غالبېږي.
هغوی د خدای پاک مینه ترلاسه کولو کې هغوی خپل ژوند د خدای پاک مینه ترلاسه کولو کې تیرولو لپاره مسلسل کوشش کوي. دا نه چې د دنیاوي مفاد ترلاسه کولو لپاره هغوی د خدای پاک مینه هېره کړي. د خدای پاک مینه دا تقاضا کوي چې د هغه په احکاماتو دې عمل وکړی شي. د خدای پاک مینه دا تقاضا کوي چې د هغه عبادت دې وکړی شي. دا نه چې د خپلو کارونو په باندې د انسان منځونه هېر کړي. مالي فایده ترلاسه کولو لپاره دې په دروغو ډډه وکړي. داسې کارونه کولو په وخت انسان له سوچ پکار دی چې زما مینه خدای پاک لپاره زیاته ده او که دنیاوي مفاداتو لپاره. که دنیاوي سيزونه هم د خدای پاک حکمونو نه لرې وځي لګیا دي، نو بیا د دنیا مینه ولې په مومي لګیا ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي دې خبرې نه خبرېدل پکار دي چې د خدای پاک غیرت دا نه خوښوي چې د یو مؤمن ذاتي محبت کې د څوک د هغه یعنې د خدای پاک شریک شي. ایمان هم په دې بچ پاتې کېدی شي چې څوک چې په موږ له ټولو نه ګران دی د هغه په مینه کې موږ بل څوک شریک نه کوو. نو دا خبره ډېر د غور قابله ده. اسې په خوله خو هر مسلمان هم دا وایي چې زه خدای سره مینه لرم، رسول سره مینه لرم، همدې لپاره هغوی مړي کولو له تیار شي. د یو مسلمان د خولې نه به موږ چېرته دا واونرو چې زه خدای یا د هغه رسول سره مینه نه کوم. خو څومره خلک دي چې د خدای او د هغه د رسول په احکاماتو عمل کوي. صرف هم د مونځ مثال وګورئ. جاج اخیستل پکار دی چې آیا مونږ چې مونځ کوو نو د هغې حق پوره کوو. د ډېرو خلکو جواب دا وي چې مونږ 3 یا 4 وخته مونځ کوو. بیا ډېر خلک داسې وي چې مونځ داسې کوي لکه د سر نه یو بار لرې کوي لګیا دی. داسې زر زر مونځ کوي. مونځ د خدای پاک د جوختېدو او هغه سره د مینې د اظهار یوه ذریعه ده. که مونږ ښایسته مونځونه نه کوو نو د مینې تقاضې مونږ نه پوره کوو. بیا کم خلک چې مؤمنان دي د هغوی باره کې خدای پاک فرمایي چې کله هغوی له خدای او د هغه رسول له طرفه څه فیصله یا څه حکم راشي، هغوی څه حکم واوري د خدای او د هغه د رسول له طرفه، نو هغوی دا وایي چې مونږ واورېدو او مونږ اطاعت کوو. د دغه معیار جاج پکار دی. په خپل جاج مونږ د خپل حالت نه ښه خبرولی شي. قرآن کې بې شمېره احکامات دي او د هغوی باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې لیکلي دي چې دا 200 احکامات دي او څوک چې دا نه مني د عمل کوشش پرې نه کوي هغه له ما لرې کېږي، خپل تعلق ما سره پرې کوي. نو په خدای به زموږ ایمان الله مکمل شي چې کله موږ د خدای پاک په حکمونو عمل وکړو. بیا موږ وایو خدا چې موږ په آخرت ایمان لرو، خو زموږ ډېر خلک داسې دي چې دا په آخرت د ایمان دعوا تش په خوله کوي. ځکه چې که په آخرت کامل ایمان انسان لري نو د ډېرو ګناهونو او د حقونو د غصب کولو نه به ځان بچ ساتي. د دنیا د قانون د ویرې نه خو موږ د ډېرو کارونو کولو نه ځان بچ کړو چې اصله چرتونه نه ویشو، او که ونه ویشو نو څه به کېږي. او د افسرانو اطاعت هم موږ د هغوی د ویرې د لاسه کوو. خو ډېر غلط کارونه داسې دي چې موږ یې په نره کوو، ځکه چې په آخرت باندې د ایمان دعوې نه باوجود موږ په دې سوچ نه کوو. زموږ ډېر خلک مونځونه دې لپاره کوي که چېرې په خشوع خضوع کوي هم نو دې لپاره چې د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره پکې دعا وکړي. د دنیا مقصدونه پکې ډېر زیات وي. جوماتونو ته هم ډېر خلک دې لپاره راشي چې خلک به څه وایي چې دومره موده وشوه او جومات ته نه دی راغلی. خدای پاک خو فرمایي چې کم خلک جوماتونه آبادوي هغوی د مونځونو
قیام خدای پاک لپاره کوي. تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں. د جمعې منځونه په وخت دی لپاره کوي چې د خدای پاک رضا ترلاسه کړي. د هغوی عبادتونه د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره وي. خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. د هغوی د مال قربانۍ هم د خدای پاک خوف نہیں ہوتا. رضا ترلاسه کولو لپاره وي. ایسے لوگ خدای پاک نه بغیر هغوی بل د چا نه نه ویریږي. خدای پاک فرمایي چې دا هغه خلک دي چې د ایمان صرف دعوه نه کوي بلکې په هر لحظه کې دوی ته د خدای پاک تایید او نصرت هم ښکاري. د هغوی هر قدم د هدایت نوې لارو طرف ته اوچتېږي. هره لاره دوی لپاره د فلاح دروازې پرانیزي، د کامیابۍ دروازې پرانیزي. دا هدایت دوی د کامیابو طرف ته بیایي، دوی ته کامیابۍ نصیب شي. د خدای پاک په جماعت احمدیه دا احسان دی چې هغه د جماعت په داسې مؤمنان عطا کړي دي چې صرف د ایمان دعوی نه لري بلکې د خدای پاک د رضا حصول د هغوی مقصد وي. عمده راز دی چې جماعت احمدیه د یو جماعت په حیث د ترقۍ منزلونو طرف ته روان دی. نو د دغو فضلونو نه برخه ترلاسه کولو لپاره د جماعت د آبادولو حق پوره کولو لپاره پکار ده چې زموږ هر تن د هر وخت خپل جاج اخلي چې یوه احمدي ښځه او یو احمدي سړی دې هم داسې پاتې نشي چې د دغه ترقۍ او د خدای پاک د فضلونو نه برخه نه وي ترلاسه کړې. زموږ ویرې د دنیاوي ویرې نه وي بلکې که څه ویره که موږ لرو نو همدا چې چېرته زموږ هغه خوږ خدای له موږ خفه نه شي. نو دغه جماعت جوړېدو نه پس چې د دنیا نظر موږ طرف ته شي چې د دنیا نظر زموږ طرف ته شي نو پکار ده چې مخکې نه زیات موږ د ایمان تقاضې پوره کړو او خپل اجازې دې واخلو. خپل عمل د اسلام مطابق جوړولو لپاره هم مخکې نه زیات کوشش پکار دی. اومله به موږ د هغو خلکو سمه رهنمایي کولی شو چې د جماعت کتو نه پس زموږ طرف ته متوجه شوي دي. د جماعت جوړېدو نه پس د تبلیغ او د احمدیت یعنې د حقیقي اسلام د تعارف نوې لارې به پرانستلی کېږي او پرانستلی شوي هم دي. لکه څنګه چې ما ویل چې خلک به راځي ګوري به دنیا کې هر ځای کې چې د احمدیانو جماعت جوړېږي نو خلک یې کتو له راځي، د سکولونو ماشومان او نور ګروپونه. نن سبا د ځینو مسلمانانو د حرکتونو د لاسه د دنیا په مسلمانانو ډېر نظر لري. ځکه لکه څنګه چې ما ویل چې تجسس هم ډېر زیات شوی دی. زموږ په عمل او زموږ په حالت کې به چې هغوی د اسلام د تصویر حقیقي اړخ ګوري نو یقینا چې متاثره کېږي به. نو جماعت جوړولو نه پس د دې ځای اوسېدونکو ذمهوارۍ نور هم زیاتې شوې. زه دا بار بار ځکه وایم چې اوس تاسو پټ نه یې پاتې. یوه زمانه وه چې د آیرلینډ یو وړوکی شان جماعت و، څوک ته خبر نه و. خو اوس تاسو هغه خلک نه یې چې څوک تاسو پېژني نه، څوک درنه خبر نه دي. دا ښکلی جومات او د دې اوچت مینارونه هره ورځ دنیا سره ستاسو پېژندنه کوي. او نن ماښام به چې کومه د پرانیزې دستوره کېږي یا د غیر احمدیانو او نامسلمه خلکو سره چې کوم تقریب دی هغه به ستاسو دا تعارف هرې طبقې کې بخور کې اخبارونو هم لیکل شروع کړی دی. نور خبرونه به انشاءالله راشي چې د جماعت احمدیه باره کې او د حقیقي اسلام باره کې به د دې ملک خلک نورم خبر کې. او دا جماعت به صرف د ګالوې د خلکو د توجه مرکز به نه وي بلکې د نورو ښارونو خلک به هم تاسو نه خبر شي او که موقع ورته ترلاسه شوه نو دلته د راتلو او د جماعت د کتو کوشش هم کوي. مختلفو ځایونو کې موږ ته همداسې تجربه شوې ده. لکه څنګه چې ما ویل چې ستاسو په تبلیغ کې به هم فراخي راځي
نو هر احمدي له په علمي لحاظ څنګه دی تیاری کول پکار ده چې دینی او علمی جوابونه ورکول شي او عملی حالت هم هغه معیار ته رسول پکار دی چې په کوم معیار حضرت مسیح موعود علیه السلام غوښتل چې موږ وګورو. और जिसके बारे में او دا غي باره کې ما مخکې ویل چې دا کوم معیار دی वो معیار قرآن کریم के तमाम अहकामात पर अमल करना. هغه معیار دا دی چې د قرآن په ټولو احکاماتو د عمل وکړي شي. अपने ऐसे नमूने कायम करना है कि यहाँ के रहने वाले खुद बखुद आपकी तरफ داسې نمونه د قائم کړی شي چې د دې خلکو پام په خپل اساسو طرف ته جوړ شي. په دې ملک کې مذهبي رجحان ډېر زیات دی. د یورپ دا یو داسې ملک دی چې چېرته تر اوسه مالدار خلک او غریبانان یو شان د خپل د عیسایت حواله ورکوي او دا اظهار کوي چې موږ مذهبي خلک یو او عیسایت ځان لپاره نجات بخونکي مذهب کړي د حضرت عیسی علیه السلام په حواله. نو دوی ته به موږ وایو چې زموږ د تعلیم مطابق حضرت عیسی علیه السلام د خدای پاک یو رښتونی نبی وو او خدای پاک چې کوم کار هغوی ته سپارلی وو هغه په ښه ډول ترسره کولو نه پس هغوی له دې دنیا رخصت شوي دي. د اصل طاقتونو خاوند او د ټولو جانونو رب خدای دی، ایکی یو خدای. حضرت عیسی علیه السلام هم د هغه عبادت کړی دی او د هغوی پاکې مور بیبي مریم هم د هغه عبادت کوله او د پخوانو نبیانو د پیشنګویانو مطابق د خدای پاک له طرفه سره د آخري او کامل شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم راغلی دی او همدغه کامل شریعت نجات بخونکی دی. د خدای پاک قرب په انسان ته ترلاسه کیږي. د دنیا او د آخرت د خاصه کولو وسیله همدا شریعت دی. خدا صرف په داوا نه کیږي بلکې په دې شریعت باندې په عمل کیږي. دوی ته به موږ دا وایو چې د اسلام د جنتي مذهب کېدو ثبوت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مطابقت کې حضرت مسیح موعود علیه السلام تشریف راوړی دی او هغوی موږ خدای پاک ته رسولی یو. هغه خدای چې زموږ دعاګانې اوري او قبلوي یې او د خپلو لوظونو مطابق خپل نشانونه ظاهروي. نو اوس د دنیا بقا د مسیح موعود د دغه مسیح موعود منلو سره تړلې شوې ده. خدای پاک سره یو ژوندی تعلق د دغه مسیح موعود غیږ ته د راتلو نه پس پیدا کېدی شي. خو آیا دا ټولې خبرې موږ خلکو ته بغیر د تذبذب نه ویلی شو؟ یا لږ ودرېږو به او سوچ به کوو چې دا خبرو وکړو که نه؟ که دې بل تن ماله د دعا د قبولیت په حواله د مبارزې دعوت راکړو نو بیا آیا زما حالت داسې دی چې دا دعوت قبول کړم؟ آیا خدای پاک سره زما څه تعلق شته؟ آیا زه سره د خدای پاک د ویرې او په زړه کې سره د هغه د مینې خپل ژوند د هغه د احکاماتو مطابق د جوړولو کوشش کوم؟ که داسې نه ده نو بیا د یو احمدي په توګه د خپلې ذمهوارۍ د احساس او د هغې ذمهوارۍ د پوره کولو نه بغیر زه څنګه دنیا له بلنه ورکولی شم؟ دنیا ته څنګه دا ویلی شم چې یارو جو مسیح آنے کو تھا وہ تو آ چکا، یعنی کم مسیح چې را روان و هغه خو راغلو. خلک به ما نه تپوس نه کوي چې آیا دغه مسیح په تا کې څه بدلون راوستو چې ته ماله د پاک بدلون لالچ راکړې او د هغه د منلو طرف ته زما پام ګرځې. خدای پاک سره ستا خپل څومره تعلق پیدا شوی دی چې مالم ته خدای پاک سره د تعلق پیدا کېدو په لالچ د دغه مسیح د منلو دعوت راکې. ستا دین خدا ته وایي چې د خدای پاک حق د هغه په عبادت پوره کېږي، بلکې ستا خو په قرآن کې دا لیکلي دي چې د انسان د ژوند مقصد عبادت کول دی او همدې لپاره تاسو پیدا کړی شوي.
तुमने मस्जिद तो खूबसूरत बना ली نو څومره مونځونه دي چې ته سره د جمع کې تاسو جمعات خو ښکلي جوړ کړ خو د دې اصل خاص خدلته د مونځ کوونکو حل سره تړلی شوی دی او په هغې د دې ځله نوره زیاتېږي نو آیا تاسو 15 وخته په جومات کې مونځ کوئ آیا تاسو د خدای پاک د بندګانو حقونه پوره کوئ قرآن خو تاسو ته وایي چې تاسو خیر امت یې تاسو خیر امت یې چې د خلکو فایدې لپاره پیدا کړی شوي یې ځکه چې تاسو خلکو ته د نیکۍ تلقین کوئ د بدۍ نه ودروئ پوښتنه کوونکي به موږ نه پوښتنه کوي چې آیا صرف په تلقین ستاسو مقصد پوره شي که نه نو بیا مخکې خپلې جایزې واخلئ چې آیا تاسو چې څه وایي په هغې باندې په خپله هم عمل کوئ پوښتنه کوونکي به پوښتنه کوي چې تاسو خپلوانو او نورو خلکو سره د حسن سلوک خبرې کوئ نو آیا ستاسو خپل عمل د دې مطابق دی د امانتونو پوره کولو او د لوزونو د پوره کولو خبرې تاسو کوئ نو آیا د امانتونو حق پوره کولو او د لوزونو پوره کولو باندې تاسو پخپله لوزونو پوره کولو پابندي تاسو پخپله 100% کوئ تاسو د قربانۍ او د عاجزۍ خبرې کوئ نو آیا ستاسو خپل هر عمل او قول نه د دې زر کېږي تاسو دا خو وایي چې اسلام موږ له د حسن ظن تعلیم راکوي خو آیا د دغه حسن ظن اطلاق تاسو پخپله هر ورځنی ژوند هم کړی دی او که نه تاسو دا وایي چې قرآن موږ ته په رښتیاو باندې د قایم پاتې کېدو ډېر تلقین کوي خو ما خو په خپله په ډېرو موقعو دا لیدلي دي چې تاسو د دنیوي فایدې ترلاسه کولو لپاره په دروغو ډډه لرئ چا دم چې هم زموږ عمل ښکاره دی هغه دا خبرې موږ ته کولی شي تاسو دا وایي چې اسلام په غصې د کابو د عفو تعلیم ورکوي تعلیم خو ډېر ښه دی خو خپل هر ورځني معاملاتو کې تاسو د دې اظهار هم کوئ د اسلام دا یو ډېر ښکلی تعلیم تاسو ماته ښایي چې د عدل او د انصاف د قیام معیار دومره اوچت پکار دی چې د یو دشمن دشمني دې هم تاسو په بې انصافۍ او د هغه حق غصب کولو طرف ته روان نه خو آیا تاسو د خلکو د معاف کولو او د انصاف د دغه معیار د ترلاسه کولو کوشش کوئ او د دې حوصله لرئ دا ټول احکامات چې تاسو د قرآن په حواله وایي ډېر ښه او ډېر ښکلي دي خو آیا تاسو په خپله په دوی عمل کوئ د نورو مسلمانانو باره کې خو تاسو دا وایي چې هغوی مسیح موعود نه دي منلی نو ځکه د هغوی دا حل دی چې د یو بل مری پرې کوي او د رحماء بینهم اظهار د هغوی ترمنځ نشته او د هغې برخلاف عمل هغوی کوي خو تاسو چې مسیح موعود منلی دی نو بیا ستاسو خو هر عمل د قرآن مطابق پکار دی چې وي او که داسې نه ده نو بیا هغه کم روحاني او عملی انقلاب دی چې تاسو یې موږ ورلپاره رابلئ څنګه چې تاسو یې ما شان خو موږ هم یو موږ کې او تاسو کې څه فرق دی دا تل یاد ساتل پکار دی چې چېرته هم یو احمدي د احمدي په طور پېژندل کېږي نو د هغه ذمهوارۍ هم ډېره زیاته شي هغه صرف احمدي نه وي بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نماینده وي همځکه خو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ما سره چې منسوب شي نو بیا ما بدناموي ما نو د یو احمدي د بد عمل اثر صرف د هغه تر ذاته محدود نه وي بلکې هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام تر ذاته پورې ورسي دا یو ډېره اهمه خبره ده چې پکار ده چې هر احمدي تل د نظر وړاندې وساتي او کله چې دا خبره د نظر وړاندې وي نو بیا هر احمدي به د احمدیت سفیر جوړ شي هر تعارف به هغه د دنیا په نظر کې دومره اوچت کی چې هغه به په منډه تاسو طرف ته راځي تاسو به د حضرت مسیح موعود علیه السلام نمایندګي کوئ
दुनिया वालों की د تبلیغ حق پوره کوونکي به تاسو شئ. बन जाएंगे. د دنیا د خلکو अल्लाह ताला के फजलों को دنیا او آخرت ښه کوونکي به تاسو شئ. تاسو یې हमें भरपूर कोशिश करनी د خدای پاک فضلونه براغون کړئ. अपनी 5 वक्त نو د नमाज دې سیس د ترلاسه کولو کوشش مونږ ته और सवार پکار करने دی. की जरूरत है. پکار ده چې 5 وخت مونږ په جمعات کې अदा करने سره د जمع او په خاصه ډول د फराइज के مونږ साथ नवाफिल के د जरिए جمعات حق پوره کول پکار دی. د فرایضو نه علاوه हुकूकुल د इबाद نفلونو په وسیله خدای پاک سره د تعلق جوړولو ضرورت دی. हर अहमदी د मर्द حقوق العباد طرف ته هم پام پکار دی. अपनी जिम्मेदारी پکار ده چې هر احمدي हम बड़े शौक ښځه د کسړې यहाँ के रहने په वालों को خپلو ذمهوارو دې پوه شي. हमने इस मस्जिद का مونږ ډېر په شوق خلکو ته دا وایو چې مونږ मरियम د دې جومات نوم करते हैं. مریم ایښی دی मरियम ځکه چې دا خلک د حضرت مریم ډېر احترام کوي. مونږ دوی ته وایو की वालदा है. چې حضرت مریم په تاسو هم ډېره ګرانه ده ځکه چې د حضرت عیسی علیه السلام مور ده. कि अल्लाह ताला خو صرف د هغوی د مور په حیثیت کې په مونږ ګرانه نه ده के मायार بلکې خدای پاک د هغوی د نیکۍ की नजर डाली. او د تقوا معیار په وجه په هغوی د مینې نظر لرلو. او خدای پاک مؤمنانو ته دا ویلي دي چې په ځان کې د مریم په شان صفتونه پیدا کړي. खुदा ताला की मोहब्बत और खौफ की वजह حضرت مریم د خپل ناموس حفاظت کړی و او دا حفاظت د خدای پاک مینې او د خدای پاک ویرې په وجه کړی و. पर अमल करने वाली هغوی د خدای پاک کامله فرمانبرداري کوله او د هغه په حکمونو یې عمل کولو. هغه راستبازه او په رښتیاو ټینګه ولاړه وه. इन मोमनाना सिफात को अपनाने का هر حقیقي مؤمن ته मैं उन अहमदी लड़कियों د خدای پاک هر حقیقي مسلمان ته خدای پاک د دغه مؤمنانو हज़रत मरियम ته دغه مؤمنانه صفاتو د خپلولو حکم ورکړی دی. دلته بس هغه احمدیانو ښځو جنکو ته به هم ووایم जो उनमें थी چې که دلته خلک د حضرت مریم عزت کوي او صرف عزت کوي د هغوی د صفاتو د خپلولو کوشش نه کوي نو دا د هغوی کمزوري ده. अल्लाह ताला का हकीकी یو حقیقي مؤمن ښځه د کسړی هغه له خو پکار دی چې د خدای پاک और इन کامله فرمانبرداري دی کوي د حضرت مریم په شان او د هغه په حکمونو د روانېدو کوشش کوي. او په دغه حکمونو کې یو حکم د حیا او د پردې هم دی چې خدای پاک په قرآن شریف کې ذکر فرمایلی دی. अल्लाह ताला نو د خدای پاک عبادت سره سره د خپل د لباس د حیادارۍ خیال هم ساتل پکار دی. जिंदगियां गुजारने خدای پاک د ټولو له बनने की तौफीक د خپلې رضا مطابق د ژوند تېرولو او د حقیقي مؤمن جوړېدو करने वाला बनाए. توفیق ورکړي. دنیا کې ډوبېدو په ځای موږ د عبادتونو حق پوره کوونکي شو د یو بل حق پوره کوونکي دي شو. हमें नसीहत फरमाते हुए حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې د نصیحت په تور موږ ته فرمایلی دي چې زه رښتیا وایم چې دا یوه موقع ده چې خدای پاک د سعادتمندانو لپاره پیدا کړې ده. یعنې د مسیح موعود علیه السلام راتګ जिन्होंने मेरे साथ برکتي دی هغه چې د دغه موقع نه فایده پورته کړي. न हो जाओ تاسو کې چې کوم خلکو ما سره تعلق جوړ کو نو هغوی دې په دې کبر ونه کړي چې څه چې هغوی ته ترلاسه کېدی شو هغوی ترلاسه کړل. دا رښتیا دی چې د دغو तरबा सआदत منکرینو په نسبت تاسو سعادت ته زیات से खुदा को नाराज किया. جوخت یې और ये भी چا چې د خپل سخت انکار او د توهین په ذریعه خدای پاک خفه کو. او دا هم رښتیا دی چې تاسو د حسن ظن نه کار واخیستو او ځان هم د خدای پاک د غضب نه के करीब आ पहुंचे हो. د بچ کېدو इस वक्त खुदा ताला जिंदगी के लिए فکر تاسو کو. رښتیا خبره هم دا ده چې کومه چې نه خدای پاک د ابدي ژوند لپاره پیدا کړې ده تاسو هغې ته جوخت شوي خو یې خو اوبه هېڅکله لا پاتې دي. نو د خدای پاک په فضل او په کرم دا توفیق غواړئ چې هغه ستاسو تنده سړی کړي ځکه چې د خدای پاک نه بغیر هېڅ نشي کېدی. जो इस चश्मे से पिएगा خدای پاک توفیق ورکوي. क्योंकि ये पानी دې نه خو زه یقینا خبر یم چې څوک हलाकत से बचा چې چا د دې چینې نه اوبه وڅښلې هغه به نه مري ځکه چې دا اوبه ژوند بخښي او د هلاکت نه بچ کوي او د شیطان د حملو نه انسان محفوظه کوي. हक तुम पर कायम किए. په دغه چینې خپله تنده سړولو طریقه څه ده؟ عمده چې کوم دوه حقونه خدای پاک په تاسو قایم کړي دي هغه خپل ځای ته ورسوي او په ښه ډول یې پوره کوي. په دې کې یو حق د خدای دی او بل د مخلوق. और इस चश्मे से خدای پاک دی موږ له تل د دغو حقونو پوره کولو توفیق راکړي او موږ د تل د دغه چینې نه فیضیابه شو او بیا مخکې
په دغه فیض دنیا هم فیضیاب کو. د دغه جماعت څه کوایف به هم بیان کم. دې طرف ته دنیا پام لري. ستمبر 2010 में इसका बुनियाद रखी थी मैंने और د دې بنیاد په ستمبر کال 2010 کې ما یې خو د ټول ځمکه 2400 مربع میټره ده، یعنی د 1 ایکړ نه پاونه لږ زیات کم. 1.25 एकड़ पौने एकड़ से थोड़ा सा नहीं 1.25 एकड़ नहीं, पौना एकड़ से थोड़ा सा कम. बहरहाल जो मस्जिद का मुसक्कफ हिस्सा है वो 217 मुरब्बा मीटर है. बहरहाल د جمعه چې کومه مسقفه برخه ده هغه 219 مربع میټره ده. 5,15,000 یورو کی په کال 2009 کې په 15 لکه او 15,000 یورو باندې د ځمکه غصب شوی و. په دې یو کورم جوړو د دې په تعمیر تقریبا 11 لکه یورو خرج شوی دی. مرکزی هال او نور ځایونه چې یو ځای کړی شي نو تقریبا 200 تنه دلته منځ کولی شي. د جماعت سره 2 دفترونه هم دي لکه څنګه چې ما ویل چې یو کور دلته جوړ و، هغې کې 3 کمرې وې او باورچی خانه وغیره هم پکې جوړه وه. دلته د 19 ګاړو لپاره د پارکینګ ځای هم شته او دا ځای هم ډېر ښه دی. دلته جوغ د اسونو ریس لپاره یو میدان دی، هلته نه دا جماعت ډېر واضح ښکاري. مشهور یو جشن دی چې دلته کېږي او مشهور شخصیات هم د اسونو د ریس له دلته راځي. نو هلته د جماعت ډېره ښکلی نظاره ښکاري. د جشن کې 40,000 نه زیات تقریبا کسان شاملېږي. نو په دې لحاظ به هم د جماعت تعارف زیاتېږي ځکه چې د بهر نه به هم خلک راځي. آباد علاقہ ہے کافی، یہاں سے تقریباً روزانہ کافی آباد علاقہ ده، تعداد میں لوگ گزرتے ہیں. هر ورځ په سوونو خلک دلته نه تېرېږي. گالوے ایئرپورٹ بھی 10 منٹ کے فاصلے د طالب علمانو د رهایش یو ځای ورسره جوخ دی او گالوے هوایي اډه هم د 10 منټو په فاصله ده. اس کے ساتھ ہی اب بعد میں 2 اور مکان بھی خریدے گئے ہیں بالکل دیوار کے ساتھ لگتے ہیں. د جماعت سره بیا وروسته 2 نور کورونه اوس اخیستل شوي دي شاته چې بالکل دیوال سره لګېدلي دي. د هغوی رهایش سهولت هم ډېر ښه دی. بهرحال خدای پاک د دا ټول کمپلیکس په هر لحاظ برکتي کړي او د دې ځي خلکو له دې د دغه جماعت د حق پوره کولو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.